أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سورة بقرة کے اللہ رب العزت انعامات ذکر کول بنی اسرائیل بانی دے دین اللہ بل انعام ذکر کے تاسو ته فضیلت درکړو. یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئی نعمتی التي نعمتنا زما هغه انعمت علیکم چې ما انعام کړی په تاسو باندې وانی فضلتکم ویقن ما غرواله درکې تاسو ته علی العالمین په زمانه د خپل مخلوقات باندې واتقوا او ویریږي یوما دورنا لا تجزي نفس چې بدلبا نشور کوله یو نفس عن نفس بل نفسنا شيئا شيء ولا يقبل منها ونبا قبل دلشي منها دي نفسنا شفاعت سپارشو ولا يؤخذ او نبا واستلشي منها دينا عدل سجرمانا ولا هم ينصرون ونبا دي سر مدد کړي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او کلمه چې خلاص کی تاسو لرا من آل فرعون د آل فرعون يسومونكم چې رسول به تاسو العذاب بد عذابنا يذبحون چلال والبه ابناكم زامن تاسو ويستحيون ژوندۍ به پرېښودلې نساءكم ازنان تاسو وفي ذلكم او پدې کار کې بلاء لوی امتحانو من ربكم طرفا درفساسنا عظیم لوی یا یستحیون نساءکم دوی مطلب مفسرین ذکر کوي چې دا د حیا نه دی چې حیا او پرده به واستله د زنانو د غي به عزت به کوله چې کومه حامله او په ګډه باندې بچی اشتاو کو نه نو شرطي والا او پولیس به لګلیو نو هغه معلومات به کول او شرمګاهونه زنانو به قتل وایز فرقنا بكم البحر کلم چې پورې سي تاسو لرا په دریا باندې فانجیناکم نخلاص مکي تاسو اغرقنا او ډوبم کړه فرعون د فرعونانو وانتم تنظرون او تاسو ته قتل وایز وعدنا موسی او کله چې وعده وکړه موږ د موسی عليه السلام سره 40 ليله فترولو د څلويخت شپو ثم اتخذتم العجل بأول تاسو خلرا په خدای توب باندې من بعد رستدینا وانتم ظالمون او تاسو ظالمانو دلته ظلم په معنا د شرک باندې زکه دیو د سخینه الله او معبود ساز کړو دا غینه به توافونه کول او غی ته درآمدت شاه چغواله ثم عفونا بما پیوکل منغانکم استاسنا من بعد ذلك رستدینا لعلکم تشکرون دې پتا شکر باسئ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَلَّ وَرْكُمْغَا مُوسَى علیہ السلام ته کتاب والفرقان او فرق او سن کې پما بین د حق او د باطل کې لعلکم تهتدون دې پر چې تاسو هدایت به موزه او په سملار باندې روان شئ